به په خپله په دې کې شرکت نه کوي، خو د هغې چې کوم ګروپ دی یا د هغې چې کوم ورکران دي هغې به په دې کې شرکت کوي. نو الف خان شیرپور پروګرام کې ته هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه یو وارې بیا خپل ټول اورېدونکو کتونکو ته سلامونه. الف خان نن په ټوله ما خو چونکې د آئیني ترمیمو باندې خبره عموم وکړه، ورسره مې د پاکستان تحریک انصاف په احتجاج باندې هم وکړه، خو د دې دواړو خبرونه مهمه ضروري خبره چې ده نو نن په ټوله دنیا کې د غربت عالمي ورځ منځلې کیږي. اصل کې د دې ورځې د منځلو مقصد خو دا دی چې د دنیا نه به مونږه غربت څنګه لر کوو، غریبانه نه غربت، خو د کم دغه چې شروع دی لکه دلته سرمایه دارانه چې څومره نظام دی ته که دې نظام ته وګورئ، په دې نظام کې دا کم خلکو چې دا ورځ د منځلو اعلان کړی دی نو دغه خلک چې دي نو د ټول نه زیات د غریب احتسال دغه خلک کوي. نن د غربت عالمي ورځ د په ټوله نړۍ کې د غربت ورځ منځلې کیږي. په دې ورځ باندې به ته څه وایې؟ خالد منصور دغه انټرو ما نه اورېدلې ځکه چې بس الحمدلله یو خامه فریضه مونځ مو ادا کړو، دلته کې رالو پکې لږ لیټوالې رالو، خو دا نورې ټولې مسلې چې تا یادې کړې چې هغه احتجاج کوي دا به کوي دا به کوي موخه معیشو دا ده. او نن ورځ دا تقاضا کوي چې په دې باندې دومره خبرې شوې وي چې څه پته لګېده د حکمرانانو غوږو ته دا خبر رسېدلی چې په دې غورې ملک غریبانانو موسیقي داسې خلک دي چې هغه خپل بچي خرڅوي. دا پرون زما یو ویډیو ختلی چې خپل بچي هغه خرڅوي که نه خپله لور خرڅوي په 3 لکه روپۍ باندې ته ماشوم خرڅوي. نو خو دا دې ته ښکاري نو غربت چې اصل کې ګوره ته دې ته وګوره چې که د دې نه سرکار اول خو پکار دی چې د دې نه خبر وي، که سرکار د دې نه خبر کېږي نو دا ګورې دغه دی یو باقاعده یو کرایم دی. نو د کرایم په توګه باندې به ته دې ته ګورې دا پلار به هم نیسي، دا مور به هم نیسي، تا به هم ورسره نیسي، لکه ما ورسره ولې تا ما پکې مراوله مال دې راشي نو زه به ورته ویم چې ښه یو ټیم وله ورکه نخرې پې تېرېږي. دلته کې تا 36,000 چې کوم دی 36,000 ته اجرت دغه کړی دی، دلته کې په پمپونو کې 7,000 8,000 9,000 میاشته په خپلو خبرو باندې بس زمونږ هغه کرایم دی دوی هغه کرایم نه دی. مړه ته خالد منصور ته انګا په بنګا شروع کړي دا چې کومه خبره وکړي چې دا کرایم دی تا هم ورسره نیسي دا ماته نیولې ورسره څه کار دی. نن د غربت ورځ ده په غریب خبرې وکړه ما اورې که نه اورې په غریب خبره دا خو ډېره زیاته ښه خبره ده. بس یو سړی به دغه ځای کې تماچه به راواخلي او الف خان شیرپور په سر باندې کېږدي وایي به چې ستا سره یې روباسه تمانچې د بچي خرڅولو سره څه کار دی نه چپ شو زما خبره وره دا متل څنګه چې مالګې خوړلو سره څه کار دی څه د چرګ د مالګې سټولو ته پکې اوس بل طرف ته زما خو اوس واوره که نه دا خو بیا ډېر ښه کار دی. به سړی به راځي او په دوکاندار بورځي وایي به چې روباسه ولې په دې قبرستانونو کې نه وي یار تا ته جوړ اغلا نه ښکاري چې خلکو په سر باندې خلکو نه موبایل تختی خبره خو مې پوره کولو ته پرېږده که نه. او بیا به الف خان شیرپور ورځي چې ولې دا دې ولې ونیوه ځکه چې دا غریبانان دلته بچي نهر پراته دي او تا ورله به یو پولیس والا ته بیا ته به SHO ته ډي پي او ته بیا چې راشي یو ټیم ډوډۍ وله ورکړه ناجیزه کوي خیر خو ناجیزه کوي دا پولیس چې دا غلا چې کوم کیږي کنه دا غلا چې کوم دی دا د دې ریاست په وجه باندې یو سړی دستا کور ته دروړي او دسته چې کوم دی دسته ځان تړلې دسته د سره دا غم نشته. شوګر مل خو درانه بند ک، پیپر مل درانه بند ک، د کپړو مل درانه بند ک، په پښتونخوا کې د نور کارخانه بند کړي، سکولونه بنديږي، هسپتالونه بنديږي چې ته په کرایم کې ورسره شریک یې هم دا کړی په خپل تسلیم ما سره په دې موازنو کې ما سره کېږي مناظره ورسره وکړو په دې باندې په دې وسره په کار ده چې یو سړی کرایم شر ولې زیاتېږي یو سړی لګیا وي هغه به خپله مزدوري کوي او ته به پرې راشې پاسه په تماچه کې چې شابه روباسه ولې هغه مزدوري هغه ستا لپاره کوي چوک ته روترې چوک ته په چوک کې ټوله ورځ ناستې نه په چوک کې ټوله ورځ ناستې ته روزګار دی میلاو شوي دې چې لاړ شي کور ته دې چې کور ته لاړ شي بابا و مې سروړي وي ټوله ورځ چې کوم دغه کری پیدا نه کړله ډېر خلک زهر خوړل، ماشومانو زهر خوړل، د مور پلارو مو سره زهر خوړل، سیندونو ته ځان وغورځول یاره په 3 لکه به 8 لکه باندې بچي خرڅوي د هغې نه د غلا چې کومه ده او زه پکې لاړ شو ته راشه په شکل صورت پستانه خوي فقط قامت پستانه خوي پر یو سیس پستانه خوي لکه به دلته کې لګیاوي زمانه به خوي هغه به لګیاوي دلته کې به بوجه بوچته ښکته کوي اب دلته کې ټاټکی چلی اب په دې روډ باندې لګیاوي کندې بکني نه داغه لپاره او ته بیا پاس راشو تماچو پکې به چروباس او ته بیا مرګتیا کې روزګارونه کوي هر چاته روزګار هم نه ملاويږي د څه شي روزګار په دې د ملک چې کوم دې معذورم ډیر وسیږي د معذورم کله سوچ کوا
تاسو سره خو د معذور سوچ نشته دی د دغه چې هغه خلک چې کم دی مات ګوډ دی کانډم دی د هغوی چېرته سوچ نه که چې د هغوی به څه کېږي دفتر ته لاړ شي خلک یې د ځان نه شړي د هغوی دپاره د روزګار دغه نشته د ضیاءالحق په بچو کې چې یو بچي معذوره شو 2% کوټه وه اوس به موږ د بل انتظار کوو چې د بل باچا وزیر اعظم په بچو کې د خدای معذوره زر پیدا کړي چې احساس ورته وشي چې یاره د معذورانو دپاره چې کم دی څه دغه دی نو نن ورځ چې کومه ده خالد منصوره په دې ته ځان پیکه چې اجرت نه ورکړي نه به پیکه نه دا ویما چې ماشومان خلک خرڅي ها په دلته کې چې کوم دی نو دا څوک دا ما بالپین هم تاسو لري دا د خبره کوم چې دلته کې کم څه خل روان دي خلک ګوره خان ګوره داسې کار دی ته د یو دغه خبره کې کنه چیرې لکه په پمپ کې یو سړی کار کوي هغه ته 10,000 روپۍ ملاويږي دا اخا بیا شیخ آباد کې چې کومه کا انډستری و دا کنه انډستری دا 15,000 او 12,000 ورکړي هغه ته ورکړي زه ته دا وایم چې لکه هغه خو یو د مهنت طلب کار کوي او بس هغه ورته اجرت ملاويږي نیم ورته ملاويږي خو ملاويږي ورته ټیک شو په دغه حساب تاسو خبره پوره وره د بانک مخه ته چې کوم سکیورټي ګارد ولاړ دی یا د نورو زینو کې چې دا کوم سکیورټي ګارد ولاړ دی چې ټوپک تماچه و سره دا وغه ته دا هغه د دې ډیوټي لپاره ولاړ دی چې دلته کې څه مسله کوي او خدای مکه د زما د نیکانو ته زما د ادارې ته څوک نقصان رسي نو زه په ځان وجنم او هغه لم ته 15,000 روپۍ ورکې هغه ته 15,000 ورکوم هغه سره دا خبره شي وي چې دا غلط دسخط چې کم دیم په هغه 35,000 کوي خو دویم دار چې هغه پنشن مخلي دا مو تاسو سکیورټي ګارد نه دی یا په پولیس کې وي یا په آرمي کې وي دا چې کوم دغه ځای کې ولاړ دی سکیورټي ګارد د دې معلوماتو کا دا هغه ډبل تنخالي خو دلته کې چې دا کم سنگل تنخالي په کار چې هغوی له پوره ورکړي چې دلته په انډسټري ایریا کې کم دغه دی مزدور تل د پوره اجرت نه ملاویږي دلته لیبر محکمه لیبر وزیر هم زموږ د 400 دی که نه خو د لیبر محکمه چې کومه ده نو هغوی څه کوي د دې لپاره په کار چې هغوی څه اقدامات پورته کړي د سره چې کوم دی نو هېڅ قسمه اقدامات نه پورته کېږي هېڅ قسمه توجه نه ورکړل کېږي دلته کې د مزدور او هغه خلک هغه سپید پوشه خلک هغه چې هغوی به خلکو له زکاتونه ورکول نن هغوی چې کوم دی زکاتونو ته اړتیا لري نن د هغوی ژوندونه چې وګورئ دلته کې خو سرکاري سکول دی نو سرکاري سکول ته هغه ماشوم چې هغه انتخابي هغه د قسم پرسه هغه صورت حال کې چې کوم دی هغې کې پروت دی چې هغې چپړې نشته خپې بلې خپې دغه سکولونو ته ځي خو لږ استادانو تنګ کړل نو هغه هوټل ته لېږه چې هوټل کې قسم هم پې نه زده کړي چې 50 روپۍ ماله ښه دي سکول مسکول ماله نه دی ښه دلته کې دا غربت چې ته د غربت په خلاف او که د غریب په خلاف زه خو ستا په فلسفه پوه نه شوم ګوره دا دوه مختلف خبرې دي زه شابه ته ما ته کلیر خبره نه پوهېږې نه ته زما په خبرو ولې پوهېږې ته د غریب هم خلاف یې او د غربت هم خلاف یې غربت او غریب کې څه چلېږي او زه د غریب په حق کې یم چې غریب ته تاسو توجه نه ورکوې نو ته د غریب په حق کې په کوم حساب یې زه ورته دا وایم چې روزګار دی غریبانو له ورکړي دوی له وسایل روړل پکار دي دوی له مسایل روړل نه دي پکار غریب ته مسایل پرېښي دي غریب دغه زنده‌باد او مرداباد ته خو پرېښي دي د غریب د پنن بهر ملک ته چې په لکو خلک لاړل او د پښتونخوا نه روزاني صاحب سره پاسپورت په دفتر ته چې ورننوځي خیران بشي قطارونه به ولاړي سار شپږ بجې به د پاسپورت هسپتال ته ورننوتې نو به چې ټول ملک په هسپتال کې دی که ته جیل ته ورننوتې وی به چې ټول ملک په جیل کې دی که ته د نادرا دفتر ته ورغلې ته به چې ټول ملک په د نادرا په دفتر کې دی که ته هسپتال ته ورننوتې نو ته دغه ته پاسپورت دفتر نه خو دوايانې ګراني د دې د روزګار مطابق چې کم دي دا کم دوايانې دغه کې دلته کې یو سړی آبادی کوي ګلکار چې 1500 دیاړي دا کړه اسو چې آبادی کې هغه نشي ورکول ځان پی ټی ایم والا مجوړه وا چې ته صرف په دغه باندې په مسایلو باندې لګي ما ته د حل خبره وکا چې دا پی ټی ایم د حل خبره کړي زه هم په مسایلو خبره کیږم په مسایلو خلک هغه سره نشته بلکې هغه مسله پیدا کوي ما ته د حل خبرو کا چې حل بسوي حل بځای کنه چې غته د کوریا ولا کوم دغه حل دی د دې وزیر اعلی څومره اخراجات دي د کچن څومره خرچه ده د یو وزیر د ګاډي څومره خرچه ده د کچن څومره خرچه ده د بنگلې څومره خرچه ده په هغه بنگلو کې به ستړ شي گورنر بنگله چې کومه ده چې دینه به یونیورسيټي جوړېدله نن هغه گورنر بنگله وګوره خلې شته دي کنه خو د هغوی په وسایلو خو کې غروس تر ورځې اضافه کېږي کوم چې حکمرانان دي هغوی خو په ګرمۍ کې چې کوم دي هم جرسۍ چولي وي سوټونه چولي وي واسکټ او یخنۍ کې چې کوم دي هم دغه صورت حال وي نو لکه خلې شته دي هغوی د ځان لپاره تنخواګانې زیاتوي
په 15 لکه باندې زما د کچن خرچه نه دغه کیږي دا ویلس لکه کا په ډبل چې کوم دي دا غوي تنخه دغه رواني خلی شته کنه چې د قوم طرف ته لګه توجه کی دلته کې د قام ته وسایل روړي قام ته روزګار روړي دلته کې د غریب د پاره تعلیم پرې نه دی صحت پرې نه دی داري په یو هسپتال کې ته پرې دوی نه ملاويږي دلته کې چې کوم دنو پاکي وبتا ته نه ملي بنیادی سہولتونه ته محروم او ټیکسونه چې کوم دنو اتل قسمه غسل وی قسمه ټیکس پرون خو لکه د خامار چجا کړه وو چې وی دي چې پی ټی ایم والا ولې دا خبره کوي ځکه چې دلته کې مونږ ته ګورنه چې زمونږ معیشت خراب دی مونږ په تنزلی او مونږ په تکلیف کې او دوی راپاسې دوی و چې بجلی 5 روپے یونټ کا او قبایلو ته افریقا جنگ او شر فساد او انتشار او دا ګوره ملي خبره ملي وي او داسې او وی دا وی خبره روانې دي دا ټول ګوره چای پوګټو پکې خو د چا د پاره استعمال شو سه وکړل خلب امتسی کې دوا شپتر وزیټې مې ورکه شپتر وزو کې بدی سکه دی بیا دس کې جنگ بکې جنگ کې ګټه شته دا په خپلو کې بین ختیو اخو هغه وجه صوبه کې د پراتپری را پیدا شي بارډر کولو کا 22 کیلومتر 2200 کیلومتر بارډر دی په کومه چې څوک ورنه نوځي په کومه چې څوک روزي به دغه سره چا سکار نشته دا کومه خبرې دي افته د پوي خبرې زه تا ته دا صرف د ساده خبره پوره نه دا ما خبره ټول ټکه پټکه کنه ما چې ته سم کړه ته سم منی خو سم تا منل نو بیا به ټیک پوا سم غوته نه منی خبره د غریب ته شروع ده لاړه بشي بل خو دا غریب د پارتا کومه خبره کړه تاسو د غریب غمشته ساده باندې تاسو نه کوم ساده باندې تاسو کې په طریقه یو ساده تاسو نه کوم چې ته د غریب خلاف او کنه د غربت خلاف ما به صرف پدې پیکا د غریب او غربت کې فرق سره دا ما ته وایا ته پدې په فرق نه پیږي نه ما به فرق پیږي ته به پیکا زه تاسو د خبره غربت د غریب دې تر اوسه دي کنه او غریب کړي دي کنه چا غریب کړي دي غربت د غربت وجوهات سدي د غربت وجوهات د زریخي قصه مې ارته ختم کړل تاسو روزانه د بار چې کوم دي د قصې کوم ته بیا چې نه نو خزه دغه خلک دي دا کم چې موږ د زیوانونو ته لېګلې دي مزي چرچې غوي نه کوي پرون تا خبره کوله چې دوی په بهر ملکونو کې په بانکونو کې پیسې پرتی دي او سیمولې دي او دلته نه روړي دلته کې د روړي د انویسټمنټو کې خپل خبره یاد ساته وای دا چې کم خلک می دقه ځای ته لېګلې دي چې لېګلیم دي دا کوم چې ته سپورټ ویم لېګلیم دي کنه دا چې تا لېګلې ولې دي لېګل ما وګوره ولې دي لېګل زه دې کې دې ټیم کې قام شوم دا غریب زمه ما ها پاغه شپې د 1500 روپیا را کړې نو بس د الیکشن په شپې 1500 نو بیا خو به دا خبرې پلیدو بیا نن د غربت روزي ته ساجت دی نه نو دا خو په عالمي کچ باندې دا سوال ستاره لپاره خو نه ده نو بیا خو د زمونږ هم پکې اخته کنه نو بس دا کړي پکې چې 1500 روپیا د غشتي دي نه 1500 روپیا او 15 کاله ز سټم نو ولې سو پکې نو نه بده غشتي ما ته چې والا ما درته 1500 چې کم دی ما ته دا خبرو کړې چې ته به جنټی کې خدا خبرو کړې چې ټول کور بل چې کم دی مال ووټ هم راکې دا پاغه شپه باندې ما چې قتل کړه کلی په کلی خلکو کوته چې کم دینو ډکه کړي وي د پیسو ګوته ډکه ګرځي زه وایم چې په دې جلسو باندې کم پیسې لګي دا کم جلسې چې دا کم پلیکسونه چې په الیکشن کې دغه کې په دې باندې یو سیاسي لیډر چې د قام سره مخلص وي نو په دې خپل ځمکه کې نه په دې ضلع 400 کې په ضلع مردان کې په ضلع ملکن کې داسې په نوخار کې کارخانه جوړې کی او کارخانو سره چې کوم 200 روپے خلکو لورکې د زکات په نوم باندې نو په دغه باندې تد کارخانه ولې نه جوړه لکه دغه نه خو په بلها پیسې ته جوړه او وختي وی کنه خو بنظیر انکم سپورټ پروګرام چې دا کم سیستم روان دي نو ګوره په دې باندې کې نو زکات هم دا قومه چې ته خلک د زکات محکمه ورېدل ته بند شوی دا کالو شو یا تا د پته نو تا چې بل وځي چې کولاوږي نو وسغه خو خبرم کړی دا کنه نو خبرې غډېری وزیر اعلی کړی دي کله به کولاویږي مونږ خو وی چې ټرانسفارمر لا 8 کروڑ اسی به سم چې کم نه پیم پیګانو باندې الزام لګاو چې 8 کروڑ نه نوټیفیکیشن وته کړو نه نوټیفیکیشن جالیو کنه ها هغه یو کروڑ نه تو ورل یو کروڑ به ته واپس تو ورل ته پوسټ ته ما دې ته پوسټ تو ورل ته پوسټ نو چې به پس خلکو ویني دوی په خپل ولې نه چې دا سین دي او نو ټیک ټاک خبره وکړه نه ته قوم خوشاله دي کنه ګور چې کله قوم روز نه دوی به جواب ورکړي دا خو محتاج که ما سره غم دی بلکې تاسو سره نشته ما سره د خپل ځانم غم دی او د خپل علاقې چې کوم غریب را سره ملاويږي او زه ما ته پته لګي چې د کې شعور شته دی چې کم دینو محب وطن دی دا چې په هر چوک کې
دا چې په هر چوک کې لکه دا نه چې د چارسدې په چوک کې یا د عمرزو په چوک کې یا د پیښور په یو چوک کې یا د مردان په یو چوک کې دا په هر چوک کې چې دا سوالګری ولاړ یو او دا نه ته زنانه په لار تلی شو نه ته ماشومان په لار تلی شو نه ته بوډاګان په لار غربت صبر وکړه کنه ته ماته د وای چې دا خلک چې د غربت ته وجه وروتي او کنه د روزګار د وجه دغه د کې لګي دا د غربت ته وجه وروتي خو ګوره زنانه دي یو لکه زه ته په مرزو کې یو زنانه ده ګرځي سو پیری گاډي مو وخله ټیک ته یو زنانه ده یو زنانه ده کنه لکه ما دا سړي زنانه زه د چوک کې وینم چې مال راغلي زما پریکټیکلی دا وی ما کورونه کتل داغي ولوريان دي په ولوريانو کې داغي سلور شلې دي ټیک ته درې چې کوم خاوند دی مړ دی ټیک ته خو هغه دا څومره کیسز داسې دي دا ډېر کیسونه دي څومره به په سلو کې به څومره کونډې دي دلته کې دا 3000 مړی ته چت کړي دلته څومره کونډې دغه شي وي ته ماته د وای چې په سلو کې به 100% په دې ګداګرو کې به پروفیشنل کم به پکې دغه وي اسی ستا په حساب پرسنټیج به دي سوي یره 50% وي 50% 50% ته ماته د وای چې دا کوم په جبه باندې ته سره پیګی نه تی له سره په جبه باندې نه پیګی چې دا دوی کوم جبه و یو غویم ته نه جامې شلې یو ته خیر غواړي نه خیر دی دا د صوبایي حکومت ولې نوسی ور کړی دا کنه نو ګوره دلته کې په دې ملک چې کم دی او بل ورځ بل دي جرګې مې نوسی ور کړله چې څوک کوم راځي دی پښتونخوا ته راځي خو د سند ناراضي خو د پنجاب ناراضي خو د بلوچستان ناراضي خو د ایران ناراضي خو د بل افغانستان ناراضي اخو بل ورزي د پاره چې کوم دي چې سوري وخلې شوې دا تاسو په خپل خبرو کړل چې پکې موږ څوک پیژنم نه چې دا څوک دي او ارګجه خلک هم چې کوم دي هغه ګرځي د دې د پاره د کیو د سپریدي صاحب راغلو هغه پکې بیا چانج پړتال کړو هغه ما زما په یاد شو هغه به دا یو کاروي کړي و چې ډیر خلک په دې چوکونو کې ارسار نه دي ګاډي کې براشي چوک کې به وګورځي مازوره هغه په هغه چوک کې وي ما خام چې بیا ګاډي راشي ګاډي کې به اوچت کی نو ډیر خلکو ځان له ساتلې دي ډیر خلکو له لاسونه مات کړی دي ډیر خلک ورشه په پیښور کې په دغه کې پالیستري به د ځان ته کړی وي خو دغه بیا خبره دغه خدا غربت چې کوم دی د غربت نه انکار ګران اوریدونکو د به صرف تاسو ته ما دا وی چې لکه ما تاسو ته الف خان د پوزیشن خو د سات کې چې یو شانت خبرو کینو چې بیا ورته تاغه خبره تاسو خاطر نو دا ګداګرو ته پکې خبره په غربت روانه په ګداګرو ترالی نه ولې دا ګداګرو کې ډیر سیسیس باندې خبره شروع کړه نه دا ما په سیسیس خبره شروع کړه نو پس نه ګوره تا چې کوم خبره په غربت هم کوله کنه نو دا ګداګر غربت سره نه تړلې نو تاغه بکې وي چې داسې خلک هم پکې راغلي کنه مسلمان دا تلاسه کې یو نه زه مخکې دی لزه چې دوی به خل بسوي غربت خوشته کنه نن ورځ دا تقاضا کوي چې غریب طرف ته پاملرنه وکي بالکل څوک ورته پاملرنه کوي نه دا خو متحده د دنیا لپاره کړی د پاکستان د دینه بار دی خان نه زين چې په دې ورځ د حکمرانانو ته پته ولګي چې زموږ په دې ملک ولیدادونه تل چې تا دا پته لګی چې د غربت روزالمي ها مونږ ته روزانه د امیر وزیر غربت مونږ چې سار راځو غرمې د 400 ډوډۍ خورو مونږ ته پته ولګي چیرې نن دونه غربت ته نن سو غټل نن سو نه غټل مونږ دروازه دیاړې مثال له قسملو چې خطر خونینو ماقام چې کم دینو یې سپورو یا د 400 یا په نخره باندې دلته کې ورشه چې چا به ډوډۍ خړل هغه په مين نیمه کړی دا داسې سپیت پوښه خلک نه د غربت په وجه باندې بچوله چې به 100 روپیا ورکولې غلس شي دي سار بس کول ته ډیر زیات کمی راغلي ډیر خلک د خپل دغه نه عزت په لار خو به د ګاډي نه ځان بچ نه کی چې کوم هوټل ته ورځینو پاغه کې بدون رشي چې ته به چې خدای بس هم دا ټول خلک دي خبره وره کوم ګاډي چې په اسلام آباد او په کراچۍ کې به او په لاور کې وو هغه ګاډي چې هغه استاد پښتونخوا په هر ضلع کې دا غینه خخ ګاډي د 3 کروڑ روپیا بل یو بارګین ولا راته خبره کوله وی ما سره د 3 کروڑ روپیا ګاډي دی نریشه یو سړی ته وی هغه 3 کروڑ روپیا ولا سپورتس کارز د سرشته هغه ته وی او وګورو کنه وی ما سره ګاکته الکه مسلمان ما وی دلته کې څوک په 3 کروڑ ماته وی ولا دا تلاسه پیسې پروشي ده کنه 30 کروڑ چې د یو سمګلر د میاشتې بچتي 30 کروڑ خلکو په سمندر کې لانچونه په 65 کروڑ یو لانچي هغه کې زین اغستري ته خبر یو د انتظامیه د دین نه د خبره او د انتظامیه نه رانیسي د خلک او دا ورته نمونه مغستري زه ورته دا چې د ایس پروشو د سمګلر خلاف په عدالت کې غویم چې کومه ته یکدم پروند لرګو په کوټه کې اوسېدي او نن په بنگله کې په ټکس تړي شي اوس حل د معلوم شو زته ته پدې کې ورکوټ شان واقع وي اصل کې د دې سیاسي خلکو ته پکې مراد انګنو زته ورکوټ شان واقع د سیاسي خلکو دا ای ټی ایم کارډونه دي د خلاف کاروي چې کومه انتظامیه نشي کولی دا اټلی او
دغه دی د ایټلی یو فنکار دی مزاحیه فنکار دی هغه داسې کار دی چې هغه وایي زما دا زمونږه لکه د 65 او د 60 ترمنځ خبره ده لکه د نن تاسو د وخت خو زمونږ د وخت دا خبره چې نو هغه دا خبره کوي چې را زه ماشوم منو زما پلار چې نو دا کاتولیک دا عیسایو او عیسایانو کې خپل یو فرقه نو هغه چې زه دغه مونږ دغه پیروکارو زما سیکل په دغه ورځو کې سیکل یو خو دغه و سورلی و زما سیکل ډیر لوی ارمان و سیکل زما ډیر لوی ارمان نو ما ته مې پلار وی چې د شپې د خدای نه او غواړه د ګارد نه سیکل او غواړه وی زه به ټول شپه ناستم او ما به وی خو ما ته سیکل نه ملاوي ده وی یو ځل ما ډیر مو د پس ما یو ځل سیکل راپټ کو وی چې مې راپټ کو وی ټول شپه وی زه کې ناستم وی ما خدای ته جړه پر یاد وکړه چې دا خو ما ډیر ظلم وکړ ګناه مې وکړ دغه بس وی دا کنه پس زه په یو فلسفه باندې پوه شوم ته پته لګي فلسفه څه هغه وی چې زه کم ساړی کم مالدار ساړی زه په جړه باندې وینم ګاټ تا چې زه په جړه باندې کم مالدار سړی وینم وی زه پېښم چې د چا حق والی دی دا دی هغه خپل حق په خدای باندې بخي ته چې وی چې د دې زه د تویم د دې مسلو حل بسی دقه د دې مسلو حل چې دی دا دقه اشرافیه ده دا دقه خلک دي کم چې دا خدای ته جاړي او چې الله ما معاف کا دوی زمو حقونه والدي ګوره غربت چې دی دا د الله تقسیم نه دی یو دلته مونږ ته دا خبره کی کنه دا هرگز د الله تقسیم نه دی دا الله تقسیم چې دی هغه ډیر زیات پراخ دی زه ته خبره کوم الله پاک وی دا مالدار نه دغه واخله زکات واخله غریب له ورکا ته ما ته ویل ته کې څوک زکات ورکړي کدی دا خبره ټیک ده زه یو ځای کې اوسېږم یو ما چرته یو داغي چې خبره ده نه پوره نه کم ځه خزه خو ما دا خانانو چرته ما زکات کولونه لیدل نو صحیح ده خبره جاری ساته مفتی اعظم صاحب شه ډیره زبردست خبره دی وکړه زه ما چې دغه کې دغه ور د مشرانو په دې خبرو کې چې کوم دی بیا تر ډیر زیات ایکسپرت خو دلته کې لکه زه خو یو تنظیم هم چلوم کنه یو پلاهی دارم چلوم کنه یو سړی خداونه وی چې لکه دا ما زکات دی دا چې کم دینو ما سره اضافه ده مونږ به پرون چې مونږ په گاډي کې تلو کنه مونږ څه خبره کوله اسې نن خو د غربت لمیر وز د خاصه د احساس خبره ده مونږ چې سبا په دې رادیو یو خبره کو خو چا کړ یو جوړه زیاتی وي او هغه جوړه زیاتی چې کومه دا هغه مونږ سره رابطه وکي یا یو سړی د دې پیرزان لنوي صادر اخلي او غزور صادر دی اسې بس سره کیږي نه غو لرولېږي چې په دې یخنه کې یو غریب لورکو په دې باندې مونږ بیګا چې د شپې تلو مونږ په دې باندې سي ځین کې یو خبره وکړه دلته زکات دلته کې ورشه بخیلان دلته دونه بخیلان زمګه د پاتې شي په کپن کې چې وې شکی کنه به بچی په کپن باندې جګړه کوي دکانونه جیدادونه هوټل شادي خانونه او چې غریب ورشي هغه ورځ یو دغه ودی تنګي د علاقې تاثیر واقع ده خورشید خان چې کم دی ګلشید خان د عمر دو تانه سي چو یو سړی یو خان لاله وي زما په ځی باندې 3 لک روپۍ لګي د کینسر مریض دی ا خان چې کم دی هغه نوکر مو ها دا کور کې نوکر مو خو هغه ولا پیسې نه دی ورکړي هغه په سبا باندې لګي شوی دی 3-4-5 لک روپۍ چې کم دی دا کور نه پټه کړی دي اوس هغه سړی له دغه پیسو چل نه ورته دی فایار شته نو سې جندي توړې د کانی لاندې خو درې خو کانی ځانته ټارګټ کړو او سې چې کم دی دیوالونو په سوړه کې ور کړی وي او هغه سوړي چې دغه وي کله چې پولیس هغه کې تحقیق کوي فایار شو ګیره کا ناغه یاره په سوړو پسې بغرزیدو او ویډیر زینو کې هغه پیسې چې کم دیغه منګ را دا کړی دلته داسې خلک لري چې موږ ته پیسې غوړي داسې خلک لري چې کوټې ته وبراشي او هغه کې لوندې شي دا د 400 ذکر کوم او غریب سړی نه دی هغه له مجال شته خو سور کی نو اسره ما چې موږ پرون پدیت لو کنه لکه د احساس خبره ده چې دا دنیا خو پاتې ده موږ لغړ دی دنیا تراغلی لغړ په دې دنیا نه زو دا مړ چې کله د لاس کې غستې شي ویني دا دواړه لاسونه د قام ته نیولې چې قام غوړي لاس کې میزان سره هیڅ میونه نه اسه چې هغه په دغه دنیا پاتې شو اوس په زمال ته کې عمل پکار راځي نو زه دې وخت کې دا خبره کومه د ساغه پر نه خبره په دې غربت په دې دغه باندې خو چا کړه کپڑے زیاتی وي زموږ داسې خويان دی چې پیزارونه ګوره سنت لبیلې کپڑے غم خاده له بیلې کپڑے مړی له بیلې کپڑے درې مې له بیلې کپڑے اور سله چې کوم دی بیلې کپڑے خلی نو خیر دی اپ صندوق کې پرتی وی بل ول پاتې کیږي اره کې زموږ ډېر داسې خويان دي کونډه رونډه یتیمانی جنہ کې زما دفتر ته راځي چې هغه ورته دومره خوشحاليږي چې هغه کپڑے ورته ملو شي چې په میاشتو هغه کپڑے نیوي بدل کړي صادر ګران اوردونکو
نور دا خبره خو تعالی مخکې بوتله مفتی علب خان شیرپو صاحب را سره هم په پروګرام کې موجود دی، ورسره بیرسټر علب خان شیرپو صاحب هم په پروګرام کې را سره موجود دی. مونږه د هغوی د خبرې تایید یې کې غنې کې د کومې خبرې دا ما چې اوس کومې خبرې وکړې نه دغه یو خبره ده خو چونکې زما آیډیا زه خپل خبر نه خو زه نه پښا کېږم نور به کې داسې خو دې حکم نه تا ډېرې طنزیه خبرې وکړې سمې د مفتی دا یو د فیسبوک مفتیان خو تا کتلي که نه د فیسبوک مفتیان چې ووري خیران بشي چې هغوی کومې خبرې ترې کوي نو تا ډېر په طنزیان داسې ګران اورېدونکو زه به بل ځله به که خیر د سبا نه به زه کوشش کوم چې موږ سره په پروګرام کې یو دریم کس هم ناست وي او هغه دله په خوله لاس ایږدي چې ما خبرې ته کم از کم ته په داسې کورسۍ ناست ته به سوال کې زیاتې خبرو سره ستاړو څه کار شته نو ته زما نه نور هم بیا زیاتې خبرې ترې کې خو زما دا خبره خو زموږ په وړاندې بوځه که نه چې دا څومره ضرورتمند ده دې وخت کې دا وخت څونه تقاضا کوي ته پکې بل خواته لاړ شي که نه دا ولی جان چې کوم دی ولی جان ته بیګا نسبت تولاندې نه یو کال کړو سیده ته ویلو وای د ماشو سپری نه کیږي د ماشو سپری نه کیږي نو هغه وی دغه ته وای ویډیو څه ته دی وای پیو یې نه خوراله نه کوي ګوره ما په مجال شته چې ویډیو دفتر ته راځي درخواست ورکي چې رجی زموږ په ځای کې سپری پکار نه خلک کړو نه کوي بالکل نه کوي ډیچو سه غپ لګي تاسو سره چونکه خپل روابط ټیک دي نه ما سره روابط سرکاري د جیب کوي د حکومت د سره نه کوي د حکومت سره یو روپے پړ نشته په بل ځل کې ما د په بل ځل کې ما د په بل یو ځل کې غږ سپری کیږي چې یو سړی ښکار کوي چې یو سړی نه په مخ ورته ما چې پرون په ګروپ کې په ګروپ کې تاسو کو چا جواب راکو ولې رانه کو د مخ مروت کار دي چې ورور چې تاسو ته پوښتنه کوي چې جواب درکړم د څه شي نو دغه خبره نه تاسو د غیر لنیه ترجمانان یې او تاسو سره هغه چې تا ورته وی چې ورشه په پلاني ځای کې کاغلته زاهد وته وی چې په پلاني ځای کې کالته کې یا سر تم ورته وی په ځانډه کې کنه پکارو چې دا ورته ما ولا خپل خبرو کړ چې کم ځای ورته ګوره زه چې ساره زه چې سار د کوره روتیم کنه ما ته صرف نه ولی جان صاحب بالکل ټیک سړی ته دی ویلی الف خان ته صرف د په خله باندې کار کوي باقي ولی جان بس خبر ازیت ته کې بزی خیر دی زما په خله کار کوي خپل کې بلاړ شي او ولته کې نور خلکو تم دایم چې لاړ شي ولته خیر دی زما په خله کوي زما نومواله خو د خپل کلی خورته وریات کې کنه چې کم ځای کې ضرورت دی الته کې چې کم دی د ماشو سپری کوي نو د خلکو چې کمی ذمہواری دي ګوره خلک دونه د اکبر بچا لټان ته ما جوړاو کنه تاسو همیشه چې کوم دی دلته کې د دغه لنګرخانې جوړ کړې دي خلکو ته نو هر سړی به دروازه بیکار ده کو بس ما خام ورته روټای ملاوي ده سیلانی والا کړی و سیلانی والا راغلی و نمونه په بیا تاسو کوله تصویرونه به تاسو بیا وستل خلک کار د څه لپاره کوي خلک کار د څه لپاره کوي د خوراک لپاره نو چې وته مفت ملاوي ګنو نور د څه لپاره کارو کوي نو ګوره به د خلک اکبر بچا لټان کړو بیا به دغه تناسب بس فیسبوک ته مناسب کنځلي به او تاسو پیراله ناغم ختم کړل نه من ختم نه کړل فند ختم شو به یو ان جی او حکومت خو نه کوم کنه چې حکومت کار و د ان جی او خو یو پروژیکټ دی سټیمه پورې به چلی زه د دې ډېر سخت خلاف ما چې تاسو ته ور سره پکې مرګري تاسو خلکو چې نو د خلکو د سوالګری د خلکو نه تاسو جوړ کړل عمران خان صاحب هم وی زما په سوال کې ویډیو راخه تجربه ده او دغه الستان دی ګورا خلکو له روزګار ورکه خلکو له لار ورکه خلکو له دام ورکه د لنډ زیمه او د ما زره ځان له چې 400 تر اعظم ما سره تیلو پیسې ني دا دغه امپیګان چې د پزموکو کې بستړ شي دا دغه امپیګان چې نن لکپتیانو یا رپتیان شو نه بدلیګل غریب سره بدلیګل و په دې ځل 400 کې زما خو لکه زه یو را سره وروارو او یو زوم زه چې کم کلی ته تلم ما کمپاین کړی دی هغه خلک دی و چې د سره دریم کسو ما خو دې خلکو سره دا وکړه چې کلی په کلی وګرځیدم کوڅه په کوڅه وګرځیدم ور مې ورته او دا مې ورته وی چې په دې فاروق اعظم چوک کې مې تنبوله ګولې وی تاسو هم را سره زبایم چې کوم افسر کار نه کوي نن دا جړی سینه تاسو ګورئ چې د یې سټلو سره سوې ما ده او مې الیکشن نه کو ته ما څه ویلو د میدان ته خو مارو دانګل کړه ما خو میدان تر د دې قام د پاره کړه ها ته دا سره ته د تاسو د قام فکر نشو زه نه راغلی ما په دې ځل کې په دې حلقه کې شپېتو کورونه چابيانې ما خلکو لور کړی زی وسیله شیم ما ترې مړه د دې ځای ټول سیاستدانان دراغون شو راته دی خو زی وسیله شیم ولې خټ کوټ درنه دا خو هم د خلکو خپل سوچ ته یو کلی ته لاړم سنډه سر برته یاد کوم الته کې د بجلی مسله الته کې د ټیوبویل مسله الته د سکول مسله ده کلی
ټول خلک به راسره ځوانان او زنانو مشران او پکې شپارستونه مو داسې د دې دغه ته ما زه بل تکریم سویب کوم یو ځای کې مې 2 وټه بل ځای کې 1 وټه په ټول دغه کې دا زه د هغې نه پس زه ګوره دا نن چې کومې خبرې کوم که نه د ځان دپاره کوم دا مایک ما ته اختیار راغلی او بله د الله کیمره لګېدلې د خپل الله نه یېرېږم زه چې خپل صحافت په ایماندارۍ سره کوم نور په ډېر ښه ډېره له او ډېر زبردست د دې نه یو ټیم لوړی نه جوړېږي دې خلکو مونږ ته وښودل چې 14 کاله مې په دې ریډیو ولا چغې ولې ټوله شپه مې ورته ځان ویښه کړو خوب جوټه چې به راله نو په افسر به مې اوبه واچولې او بیا به دې مایک ته ناست وم دغه شانته چې کوم دی په 2010 سیلاب کې و الف خان دې 400 خلکو ته چې کوم دی نو بلکې میدان ته مروته زمانه چې کوم دی دا پرشته یو اپره نه و اپره د مسلم لیکون پره د دې د پیښور ده زمانه یو درې سلو روټه کم دی دا پیښور نه راغلی و دې خلکو هغې له ووټ ورکړه سره پارټي وا د خپل د پاکستان ما سره دا کام پارټي نه و کم کام دا کم کام چې دا چې په دې ریډیو خو ځکه نه مر سړی کال کوي الف خان ته ډېر ټیک ټاک خبرې کې ما که خلکو لوټ درکړې کنه بس نور څه کوي چې هغه چې غیره کړو کنه ما نه بدل د چاړه غست نه خزه داسې د توس لیک خیر د الف خان یو سر ته کېدا الف خان ته الف خان و چېړه کنه نو الف خان دونه م چېړه کنه او دا ته روزانه چېړي او چا د پاره چېړي د قام د پاره چې چېړي نو د غنن د غربت ورځ د سره په غربت خبره خزه ټیک شو په غربت باندې خبره کوم دره ته ما نه تاسو کاوه نو چې تاسو تاسو کوم خزو زما چې کوم خبرو کړه پاغي خبرو کړه چې دی وخت د یخنۍ کې غریبانو ته ضرورت شته ګران اوریدونکو دا ډېر زیاته مهمه خبره ده د ټولو خبرو نه زیاته ضروري او مهمه خبره ده زمونږ خپل دا یو خواهش دی مونږ پرون په دې باندې خبره کوله چې هر زمونږ چې څومره پورې دغه دي دا رونه خويندې دي خپل زما خپل رائے دا چې دا کمې نن چې ما کمې جامې اغوستې دي نو زه د خپل جامې دا ګور زه دا چې نن ما کمې اغوستې دا نه چیر لکه دغه داسې کپړې داسې په خاصه توګه کله نارینه وي کله زنانه وي داسې کپړې چې تاسو پیګه چې هغه د چاله د ورکول دي داسې نه یو خو هغه انسان پورې څخه خندا کولی چې اسی دغه وی کنه نو داسې کپړې چې تاسو په پویږي چې دا چاله د ورکول دي یو سړی اچول شي کم از کم یو سیزن اچول شي نو دغه څه کپړې که تاسو سره زیاتی وي او تاسو له الله وس درکړي وي نو ګوره دوه سيزونه چې دي نو الله پاک هغه ډیر زیات خوخي شکر او صبر شکر دا یو داسې ماده ده چې الله پاک وایي چې تاسو څومره شکر کوئ نو اقوم ربزه هغه ستاسو نعمت زیاتوم نو الله پاک وایي چې لکه یو په لس باندې به زیاتوم او یو په اویا باندې به زیاتوم او یو په وسو هغه د الله د شان سره چې څنګه خای نو که یو انسان چاله په خنیت باندې خپل یو داسې جوړه چې هغه دغه نه زیاتی ده او اسی په الماری کې پرته ده یا اسی په بکس کې پرته ده او هغه چرته سو غریب واچي یو اپی مونږ کې هغه په هغه کې ګوره مونږه ټول غریبانان یو داسې چې چاته یو سیز مفت ملو شي پاغي باندې خلک ډیر زیات خوشحالي نو ان شاء الله العزیز زمونږه با په دې سالمه یخنه کې عمده کمپین وي دا د یو ورځ د پرنه دي د یو سات ته پرنه دا به زمونږه مسلسل دا کمپین وي چې که زمونږه رونه خويندې وي خدا نه چې ګوره تاسو لګي شو زمونږ د اواز چې کوم دی په کومه ضلع کې وری کنه هر ضلع کې په خپل باندې ضروري نه خو 400 کې سو کې زمونږ په لاس ور کوي ډیره خدا یعنی په خپل محله کې نه دغه کې او بل یو الله سره تجارت ته اکثر چې دا مړی درې مې جمعه وی کنه جمعه په پلان کې وی دغه بوټانو پلان کې دغه صادرو پلان کې دغه ټوپه و نو چې په مرګ ورپسې وی شو نو په خپل جون دی ولې نه وی شو دا جون خو ختم دی کنه چې په دې جون دی خلکو لور کو چیر وره زمانه دا بوټان دا سپلې دا مونږ بل ماره ډکه کړی وی د دې کال وی د دې کال وی د دې کال وی داسې خلکو لیدل مونږ خو د 2 کال او 3 کال سپلې چولې وی کنه خو د خلکو چې کوم دی اختر په اختر نه لکه میاش او هفته ګینه موږ د وړو کې اختر سپلای چې کوم دی په غټ کې استعمال کو او کال پکې خوم تیریږي دا څه خپل خبره کوم ما ته داسې خويندو کال کړی دي چې زما 2 پړونی دا یو پړونی تاله درکو زما بس په یو پړونی کار کیږي داسې خويندو په دې ریډیو خو به پکې ډېر یو دغه ناغره لګي پکې راغی برخل ز په دې آیډیا باندې تا ته خیره تقسیم پیش کوم خلک کوي
امدادونه کوي خو هغوی ته لږه سوچ پکار دی زه دا وایم کنه ګوره لکه مونږ په خپل باندې مونږ غریبانه نیو نو مونږ ته د خپل هغه احساس مونږ ته کیږي مونږ ته په دې خبره باندې مونږ پویګو ګوره په دې سکولونو کې تاسو په خپل د سکولونو ته لاړ شئ په دې کې وزټ وکړئ قسم په خدای ډیر ماشومان به تاسو وینئ چې به د یخنۍ نه راګونجي شوي د سیټر وس پېنه کې تاغله یو سیټر والا مړه قسم دې دغه وس نه کیږي هغه ته او مقزه کې پوګه کوي دي ادونه خوشاله شي دې ځکه چې کم دې کنه د سټیزن سکول کې یتیمانو او غوی له ما سیټر وړلې وي یره دا غوی غمیان د چې کومه دعاګانې کولې پلارانم خوشاله یتیمانم پکې دي کنه نو په سکولونو کې کور الف خانه او حالت یتیم خانم زما ارزوره دغه چې دی د بلیسینګ دعاګانې چې دی کنه د دې ګوره اس قسمه صدقه نشته صدقه چې د تابه د مصیبتونو نه بچ کی د پتونو نه به بچ کی د بد مرګ به بچ کی ګور د مونږ چې د نن سبا څومره پټنشن کیو دا څومره چې مونږ پټنشن کیو د دې صرف د یو واحد حل دی چې مونږه چا سره امداد وکړو او دا نه چې لکه مثال په تور ز په خپل باندې د پیغمبر علی السلام په زمانه کې ګوره یو سړی راغی یو ډیر زیات غریب صحابي دی او هغه نه یو حد په جاری شوی ګوره حد په جاری شوی هغه د الله رسول الله وته وی چیرې په ما باندې حد جاری شوی د زسو کما هغه ورته ته داسې کارو چې ته بشپېتر وجینی مسلسل هغه ته د الله رسول الله خو شپېتر وجینی شنو ته زما د ته ورسونه کمزورې ما او کدا روجی منو ویل زمرما هغه ته خزر نو داسې کارو چې ته دغه وکا دا بیا یو بل عملو کا شپېتو مسکینانو له روټه ورکا او چې ځان پورې روټه پورې نه منو شپېتو مسکینانو له کم نه ورکم په دې دوران کې پیغمبر علیه السلام له چا هدیه راوړه تحفه راوړه قجوره ولا راوړه هغه ته چې خزه دا قجوره واخله او دا په شپېتو مسکینانو تقسیم کا هغه شی وی د قصلاس کې نو لوي وته کته وی الله رسول ته چې ولی وی چې زمانه پکې کم غریب کم دی چې خزه دام کوړته یو څه د چيلي سره په وو کورونو باندې د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې ګرځیدلی چې یو صحابي بوي چې د بل لور کا د بچی ګڼ دي دوی لور کا وو شهیدان زمونږه په جنگ کې په وو سکول باندې چې یو چې زنس کومرګه دی بل زخمی لور کبل دا مونږه ته مخه ته پراته او د دې ګور ډیر لوی سیله ملاويږي نو دغه تاسو یو ځړه جوړه چې دا قسم دي چې په دې تاسو د دنیا او د آخرت کار کوي ګور دا زمونږ دغه کو پټول پښتونخوا کې اوریدل کیږي دا د ارزلې د پاره د خو 400 دا سره چې د کې سیلاب ځپلي خلک هم ډیر زیات دي کنه خو تاسو شابړې ته لاړ شئ دا غي بلستنی وبوړلې دي دا غوی نه چې کم دین بالښتونه وبوړلې دي دا نو چې دغه سيزونه توړي نو جامع ورڅ خوغه وړلې شوی دي موږ د تحریک لبیک لخوا په تیر با دغه کې سیلاب کې تقسیم کو خلکو با کچن نه دي دا نغری کې وی چې هغه یو وګ نه دي هغه هم وړي او سیر وړي دي نور صاحب د عثمانزونه او چیرې ماته نمبر راکې زما سره شته دي چادر بوټان زه بالکل ډونیټ کول ته تیار الله دې ډیر زیات خوشاله کړو او په دې نمبر باندې تاسو دې نمبر کالم کې خو چې زمونږ په لاسو باندې کینو لکه زمونږ غزه یو زمونږ مردو کې چې دفتر دی کنه ا دې زنانو ته معلوم دي ځان لپاره کې ګوري خو خي وړي کنه خو دې کې موږ داسې نه کو چې هغه ناپ ته موږ ګورو په هغه دغه او یو سړی دی چې په خپل لاس ورکوي ډیر زه تا کوم ما چې موږ صرف دا یو ایډیا تاسو خلکو سره شریکوله چې په دې یخنه کې به زمونږ او تاسو د ټولو با عمده کوشش الف خان زمونږ د پروګرام ټایم ختم دي دا کوم مرګور چې میسیجز کړي په دې باندې باندې نشان خبره کو یوسف علي صاحب دا وزیر کلی نه میسیج کوي یوسف علي صاحب وایي چې زمونږ دلته کې ګرلز سکول دی پرایمري په دې پرایمري ګرلز سکول کې ما سولر سیستم هم لګولې په خپل خرچه باندې ارسمه پکې کړی دي په دې کې د پنځم ایگزامونو شو په دې کې استاد پکې نشته دی سکول تاله دی د کال تقریبا وکال پوره کیږي چې سکول تاله دی دا کوم ځای کې دی سکول وزیر کلی کې خو وزیر کلی کې نو کچرته لک شانتي دي نمبر خو یې دی له ورشو بالکل وزیر کلی بالکل لکه دا غوډي راځي عجیب شانتي خبره چې ایگزام پکې نشته خدا د چې د فیمیل افسر هم پته نه لګی کنه په هوا کې راځي زی او دلته کې بسرم نو کرو ته ناشته ده دغه اړه دوره دغه ډیر غټه خبره ده سولر سیستم داسې یو کشته دغه سړی د خلای تقسیم پیش کوم دلته کې د ډب باندې کې استاد ما ولید ناغه چې موږ ته کوم سولر سیستم لګیدلی سرکار کنه نو هغه اسمغه د درې پکې لګی نو ما خپل پیسې کړې د یار دوست نه مې واغستې وي ما سولر سیستم لغټ ک نو دغه زما ګټه پاتې نو زه ته هم چې سپلی صاحب نمبر بالکل شته د زبدات دغه نمبر دغه کوم او د دوی د ځای چې دا وزټ کا بل ویلی چې سونه ماشومان دی پکې استاد پکې هم نشته
نو سبق ورته څوک نه خي وته کنه سکول به باندې یو چې یو څو ورځې لوي پکې مس راغلی و نو یواړه راغلی د هغه خو ډېر تعداد یادو چې د 15 پر سکول دی نو بلا تعداد یادو خو بیا وی چې کله هغه واپس لاړه هغه ته واپس هغه ځان بدل ک نو سکول هم د قصیده د 15 ایگزام پکې ونه شو واړو دغه صفات په دې نه پس سره خبرو کو چې دغه ورځ ټول ماشومان هم روغواړي ټي وی لم په پروګرام جوړ کو ریډیو لم سوشل میډیا لم خو پورا جنید افریدي صاحب د خیبر ناغه و چې رشل غنټه لوډ شیډنګ دی جنید افریدي صاحب د زمون ټولو دی جنید افریدي صاحب ولې خان شرف استاد نو دوا درجه اوچت دی د ګریډ چې نه 22 ته 20 ګریډ دی ګوره شل غنټه لوډ شیډنګ اوري نه خر په ډیرو ځینو کې داسې دی علم خان د منشیاتو د پاره د په خصوصي توګه د کمشنر صاحب هغه یو اصلاحي پروګرام شروع کړی دی ډرامم کوي او د کالجونو سکولونو کې دغم کوي په دغه باندې کلک سو نن می تنګي یو پروګرام ولید ادریس صاحب چې کوم پروفیسور صاحب هغه ورته تنګي کالج پرنسپل دی نو پاغي ورته ډیر زبردست ولته کې ایسی چې کوم دی وقاص الرحمن ینګ کس دی او ډیر تکړه کس دی دا ډرامې خو دلته کې هم مشوي دي ما ستاسو دغه باندې هم کتلې وي دا ډرامې چې کوم دی نو یو خو روحاني نه دی یا روحاني سي تاریخ جمال صاحب د موږ د رزړو سره دغه کی روحاني ډرامه کې دغه په دې باندې ډیر زیات کار کړی دی او کوي په لګیا دی په هغه سره بیا خلکو وادي کړی وي نو هغه پیسې تاوان پاغي باندې رااله خو موږ ته اوس په دې طریقه باندې د شعور ضرورت دی د پوی ضرورت دی کالجونو ته د لو برانه نه وتله یونیورسيټو ته د لو برانه نه وتله دغه دنده چې دا زموږ د بچو پنده ده په دې غلا باندې موږ دلته کې د امن جرګې د سوري لاندې خلیزلې کو هغه کورونه چې هغه سودخواري دي دا غوي د کورونو مخه ته ګور خالد منصور مونږه جلسې کړې دي مونږ ناستو هغه اسپروش دا غوي کورونو مونږ ته مونږ مونږه په دې لړ کې لکه کمشنر صاحب چونکی په دې دا کمشنر صاحب چې کوم دي دا و چې کوم دي اسی دې ډیر دغه دي خود ته ګوره مونږ ته سرکاري یو هسپتال دی پرزړو کې نو زه د دې زړی سیستم نه غوښتنه کوم چې هغه کې د 400 مریضان په وړو کې د مالګي برابر دي د پیخور د روړي دلته کې داخليږي کنه زه کمشنر هاوس سره ان شاء الله دغه کوم او زه تاسو د جرګو یو میټینګ کوشش کوم چې کمشنر صاحب سره وشي دا به ډېر خو وي نو لکه دا غو چې کوم پروژه سره مونږ ډېر زیات کار کوو ډېر سپورټه نن خو جری پولیس او دغه غواړي یو هسپتال ته دلار شي خو کولو خرسيږي ورته به خو چې سبا تی د کم ځای نه اخلي نو د خلکو مخ نیولي خو د شعور ډیر ضرورت دی ځکه چې دا نشه اوس ودا دل خوش ګولې د په دکانونو کې ګولې خرسيږي یو ګولې د چې وی خوري کنه نو ټول شپه بخاندي صحیح ټول شپه دا په دکانونو کې خرسيږي د دې چې کم دی میډیسن د ډرګ دغه چې کم دی په دې کې کاری دی ولا وارنینګ ورکړي نو وسیله صاحب خو تاسو مرګري دی لکه تاسو له خډیر کارونه کوي نو دا ورته یاد کې کنه دا یادو یې ورته نه یاد کړم ورته نه دی ولې ته بسکه ته جوړه سره یادول نه کې نه نو چې نه کوي زموږ په خله خو کار نه کوي زما په خله کوي نه مو خدای ورته وارنینګ ورکړي ما ته وی جدينه مخکې مو وارنینګ ورکړي صدریاب کې د مراته سپریو کیو بالکل دی ورته کی په تورلاندې کې وای چې هم د مراته سپریو کې دی ورته کی زه خو هم چې په ټول ملک دی ورته سپریو کې د ډرون باندې دی ورته کی چې په ټول زینو کې وشي ګوره دی وای مونږ دونه کورونو پروفایلینګ وکړو دومره لاروا چې دا کومه دغه انډه وغه دغه چې دی ام طلب کړل دا موکل خو په ګرون باندې چې خلک مطمئنی کړي خالد منصور زدل دا یو خبره کوم کنه دلته یو افسر چې کار کوي نو ډیر سکولی شي خو د کلی دلته کې منتظر خانیوړي سراغلو کنه شپر ورځ بلګیو خو خپل غخواري خلیزلی یو سیستم روان کړو د 400 د چوک کې نه د پشکلاوتی ګولې چرته لګو دا په چاندو لګیدلې دا چانه لګولې اوس واسي الله خان چې کوم دي د دې ځلې د خماته د پرونم خبره کړې و چې دی وخت کې پړن ولی نشته دی وخت کې د صحت محکمه د الله په قدرتونو باندې چلیږي نه په هسپتالونو کې نه په بیچو کې نه پاریسی کې هغه اچھا مم دی غوسه دی ابدي دغه کې ماشومان لور کول اچھا مم دی غوسه دی او د ماشومان لور کې دی دغه کې خدادین الکسان خبر کړ نو هغه اوس کمپیوټرایز کړل کنه خو هغه ډیر زنانه دلته یو سیده چوک نه دي دلته ځان له خرسي هغه ډیر په 50 روپے باندې پوره دی ډیر د ماشومان خوري طاقت ته دوی لپاره دغه چمم ډیر وي خواږوي نو په دې باندې چې کم دي نو دا د دې اساسه لپاره پروګرام ټایم په ختمېدو باندې یو خو لکه مونږ چې کوم خبرو کړو اردوونکو دغه تاسو که په خپل کوي کوم سره رابطه کوي که هر څنګه ته مناسب لګي خو کوشش وکړي چې را چا نه چاته سنه سو په دې یخنه کې ډونیټ کې او بالکل کوم ته مو چې مونږه
دا ډونیټ کړ موږ هم ستایو ان شاء الله ثواب او دغه چې اجر دی هغه به مزان لوي او ستایو به موږ ګور الله پاک فیصله په نیتونو کوي خالد منصور د زړونو نه خبر دی اوس هغه دور تلې چې یو لاس نه بل لاس خبر نشي خو زنن چاله کپڑے ورکم کنه او بل سی کې نو هغه ذهن راتو شي پامې روګرځي ذخرونه ټول زتا ته ګنټه لګیا نه ما او کنفیوز کنه لکه هغه شي ګونجي شنو دغه یو دغه وی نو بالکل په کار ده چې خو په کولو مټو او خلکو ته خو ګران اوریدونکو دا زمونږ نننې پروګرام ان شاء الله خو جون دو سبا بیا مخامخ کیږو اجازه اخلم په دغه شعر سره چې ګوته قلم کومه قلم شي تور ته تور سپین ته سپین لیکم الله پامان د تا خو اجازه واغشتو خیر د تلو نه پسته ته خبر کوم هغه برادر صاحب دی د لارس د اسرار صاحب ته به ما ان شاء الله چې نه دا غي نه علاوه ورته چرته بل چاته ګران اردوونکو دغه د کې څوک د دې د ځای کوم ځای لګوته یاد کا دا د موټر وینه چې څنګه کوشي کنه په دې باندې سیلاب مرغلې د ډیر چې کم دینو زپلې شوی خلک لري دغه ځای کې او دا داسې خلک لري چې کاغذونو کې نشته دا بالکل سیټ دي دا د موټر وې د نوې کالونی چې جوړ شوی و دغه ځای کې بیا چې پکې ډزو شولې بیا هغه بند شوی و نو دا دغه ځای کې دي نو بار خالد دی له موضوع پروګرام صحیح ډېر زیاته مننه لبخان شرپو مونږه ځلې انتظامیه ته خواست کو چې یاره د نور ځلونه یا دلته کې کم پېښور ګداګر دي مهرباني کې دغه خلاف کارویو کې د نن د غربت علمي روز و مونږه د پی ټی آی احتجاج چې د ناغم نن پرې خو د پاغه باندې ماغه سره ډسکشن نه کړی شو ورسره عیني ترامیم چې دي نو خو تاسو ته مو چې عیني بنچ کې هغه تبدیل شوی دي د زرايو تر مخه په دغه باندې به ډیټیل سره ان شاء الله سبا په پروګرام کې خبره ترې کو دغه زمونږ نن پروګرامو کومه سره صدا سي خبره شوی چې تاسو سماتو باندې خنوي لګیدل پاغه باندې معذرت کو په دې موبایل نمبر باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ موږ سره خپل رائے چې د نو شریکول شئ 0300 90 16 381 0300 90 16 381 دغه زموږ د رابطې نمبر دی خپل قربا خالد منصور او لبخان شرپول به اجازه ورکوي په هر ځای کې چې مونږ په خپل دعاګانو کې یاد ساتي ک ډیچو صاحب پروګرام وته چاورو نو مهرباني دی چې کم زینو کې ورسره پیسې وسره به خیر د کم زینو کې سپری ضرورت وي او وکړه نو ډیر زیاته مننه به په لبخان بس پری بيدو ځه ډیر مننه او والسلام